حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د الله جل جلاله په امر او په اطاعت کې د خپل لخت جګر د حضرت اسماعیل علیه السلام قرباني پیش کوله، کله چې د اسماعیل علیه السلام په مړی باندې چاړه کې خودا، الله جل جلاله د اسماعیل علیه السلام په پیډه کې د جنت نه ګډ راولېږي. جبرائیل علیه السلام دغه ګډ راغسته دي، خو په دې یره کې دی چې زما د رسیدو نه مخکې داسې نه چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په دې مړی باندې چاړه راکاږي. نو د ابراهیم علیه السلام د متنبه کولو دپاره جبرائیل علیه السلام وی الله اکبر الله اکبر. چې کله ابراهیم علیه السلام جبرائیل علیه السلام ولیدو نو وی فرمایل چې لا اله الا الله والله اکبر. او چې کله اسماعیل علیه السلام دا ولیدو چې زما په فدیه کې الله جل جلاله ګډ را لېږلی دی، نو وی فرمایل چې الله اکبر ولله الحمد. دا په مرآت المناجیح شرح مشکات المصابیح کې حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی صاحب لیکلی دي چې دغه د مقربین خلکو د دې کلام د مجموعه الله جل جلاله ته دومره محبوبه شوه چې په خپل بندګانو باندې دا واجب وګرځول دي ته تکبیرات تشریق وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا په ایام تشریق کې د 9 ذوالحجې د سحر د مانځه نه واخله د 14 ذوالحجې د مازیګر د مانځه پورې د هر فرض مانځه نه وروستو په نارینه زنانه باندې د دې ویل واجب دی، یو ځل او 3 ځل ویل افضل او مستحب دی. البته نارینه با په اوچت आवाज باندې وای او زنانه با په پټ आवाज باندې وای. کچرته د امام نه ير شو نو مقتدیان به په تیز आवाज باندې وای، او کچرته کې دا چا قصدن عمدن پریخودو یا ته هیر شو نو دا سړی ګناهګار دی ځکه ترک د وجوب وکړو. والبته د دې څه کفاره نشته دی با استغفار او توبه به وای. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په دین اسلام باندې د عمل کولو توفیق راکړي.